اما بعد هي دا متن دے دا هي ضمیر شاہ راجع دے ہے افعال العباد مرجع یوں کوشا و افعال جمع دے جدید هي مفرد ضمیر څنګه راځي کې یو فعل بل فعل دا ټول راجم شي نه دینه جماعت شي او جماعت مفرد مؤنث ته هغه د پارا مفرد مؤنث ضمیر چې هي د دا پکار دي ته ارجاد ضمیر په تعویل د جماعت وای فکر دې الګ المنکری ته جماعت راغلي دي نو جماعت نه راځي جماعت راغلي دي راغلي جماعت نو هي ضمیر چاته راځي شمولایانو وجیادا فعل العباد دي كلها طول بإرادته فإرادي ذا الله تعالى سردي ومشيئته تعالى وتقدس حقر تبدیلین مسئلت ثابت شوا کہ مخلوق دا اللہ دے ارادینا غیر اس نشی کاولے افعال دا عباد دا طول بإرادته اراده کې څلور مذهبونه مونږ ویلیو څومره دی وړاندې مخکې دا اراده راغلی ول اراده څلور مذهبونه دوباره ځان سره ماعات کا نور سبق مخې ته ځه وخص سبقا په تاخیر سره وړاندې تیر شوي دي چې انهما دا اراده او دا مشیئت عندنا پنځ مونږ باندې عبارت دا عبارت عن معنى واحد د معنی یو نه پوره تفصیل قربانې تیر شوی دی او په اراده کې څلور مذهبونه هم دی ویلي دي دا ټول افعال د عباد بارادته ومشیئته وحکمه د الله پاک او حکم الله پاک جل جلاله حکم سره دی نه یاد کا اجي شی یو سړی به زنا وکړي د الله حکم یو سړی بڑا کو کی د الله حکم یو سړی به قتل کی د الله پاک حکم ها سبانه وکوای کنه حکم د الله یو کنه والی حکم د الله پاک جل جلاله سره لیکن صاحب شک شته ما اور کې شک نشته تاسو ور کې شک شته څه شکم نه وایا حکم خود هغه ته نه وي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال چې خو دې وتوي وی کو حکم هغه حکم نه یا حکم تکوینی یا دا د دنیا نظام چې چلیږي دا تکوین الامور کې دی دا د چا په حکم چلیږي ولی دا د بادشاہۍ د الله په جل جلاله نه وته دی حکم نا حکم شرعی نه دی مراد حکم نا حکم تکوینی مراد دا ټول د الله په حکم کې هغه به وتوران باندې وګوري کې نه مړ حکم تکوینی کنه حکم وحکمه افعال د عباد كلها طول ناروا روا جائز ناجائز قبیح او حسن كلها طول بحکمه بحکم الله تعالی سره لا يبعد بعيدا ذا يكون ذلك اشير ذا اشاره الى خطاب التكوين خطاب التكوين تا زين خطاب التكوين مراد خطاب التكوين دی وی ما ته پرې د حکم د الله چې زه د لوست دا کټ برابروم کني برابروم تاسو په واسه وکړه واجی نه څنو حکم د الله بل وی چې دې کې کله خدای په حکم کوي په کوم کتاب کې دا تورات کې کله انجیل کې چې دا کټ تاسو واتم دا حکم نه یادوم حکمي وقضيته او دارنګ دا په قضا د الله جل جلاله باندې او په تقدیر د الله تعالی باندې قضیت مراد قضا د الله تعالی دا عبارت ده د فعل مع زیادت احکام سره د زیاتوالی د احکام د مع زیادت احکام سره د زیاتوالی د مضبوطوالینا یو سره فعل کینو دې ته فعل وای او یو سړی چې د دې فعل سره مضبوطوالی نور راولي نو دې ته قضا ویل کېږي چې دا فعل ښه په مضبوط طریقې سره وکړي نو دې ته قضا وایي په قضاهن سبع سماوات دا په قضا د الله تعالی
الکه د ابو جهل ته وګورئ دا وران شونډک چې نیولې دی هر څه ګډوډ دي چې دا کوم کفر کړی دی نو دی په قضا د الله پاک باندې کړی دی چې په قضا د الله پاک باندې کفر وشو نو بیا دی ګناهګار ونه حاجي صاحب نو قضا یې ځکه یې که نه قضا څه ته وایي دا د ابو جهل چې کوم کفر کړی دی دا مقضي دی دا قضا نه دی الله پاک جل جلاله کفر پیدا کړی د کفر د پاره تخلیق کړی دی تخلیق دا په قضا د الله جل جلاله باندې دی او دا په رضا د الله جل جلاله باندې خدای پاک په پیدا کولو د کفر قضام و او په رضا یې و چې رضا یې نه وي نو کفر به پیدا شوی وي د کفر خالق څوک دی الله جل جلاله دی مولوي صاحب دا کفر کول دا به مقضي ژوند دی په مقضي د خدای رضا نه په قضای رضا ده په مقضي رضا نه ده نو ابو جهل کوتک چې کوم کار کړی دا مقضي دی دې مقضي باندې د الله جل جلاله رضا څو سبق دی لا يقال ندی ویلې کېږي چې لو کان الکفر وجد دا کفر بقضاء الله تعالی فقضاء الله تعالی ترين وجب الرضا واجب بشي به رضا به فدا قضاء الله تعالی باندې به هو په کفر باندې رضا راشي لأن الرضا ذکر رضا فقضاء باندې واجب او لازم ده او دا کفر فرضا قضاء الله دې به په کفر رضا ده الله پاک امراله واللازم باطل لازم باطل یعنی رضا په کفر د الله نشته ذکر رضا په کفر باندې کفر دې جواب دا دې لأن نقول کومه وای چې کفر مقضي دې لا قضا نه د خدای رضا په قضا ده د خدای رضا په مقضي باندې نه ده او دا کم کافران چې کفر کوي نو دغه مقضي ده او الله پاک چې د کم کفر تخلیق کړي دی نو هغه قضا ده نو په دغه تخلیق د کفر باندې د الله رضا ده او په دغه عمل د کفر باندې او په کولو د کفر باندې چې دا مقضي ده په دې د خدای رضا نشته دغه د خدای په قضا او په رضا باندې نه تخلیق د کفر دا په قضا او په رضا د الله دی او عمل ور په کفر باندې او کفر اختیار اول په دې نه د خدای قضا ده او نه په د خدای رضا ده دا د انسان په خپل اختیار باندې کوي الله پاک دل را اختیار ورکړي کدا کېم کوي شي کدا کې هم کوي شي دا دوه لاسونه مال راکړي کې دا اوچته مونږ ته وېشم او دا اوچته مونږ اوچته وېشم هم مثال درماته ویلي چې دا اوچت کې سبز ما تابعداري کې دا دې اوچت کو سبب ازمانه فرمان نورمال د دوه اختیار څخه نو په دې فیشا چې کفر قضا له مقضي ده تخلیق قضا ده او کفر اختیار اول د بندگانو دا چې مولا صاحبہ مقضي رازو فکران نو قضا دقت تلکی په دې قضا ټکی کی تخیر دغه شانت تشریح او قوم د ورزوم تدالیات قضا قضا او قدر دې دوانو کې سفر دا ترسته مول دا ځکه اولنې خبره دې ته کومه غدا کا چې دا قضا د صفات ذاتیو د باری تعالی نه ده که د صفات فعلیو نه ده نو شرع د مواقف چې راواړې په هغې کې راغلي دي چې ان القضاء فهو من الصفات الذاتیه دا د صفات ذاتیو نه صفات ذاتیو فعلیه تیر شوي دي بس مې ته نه څو پیری شرع د مواقف دی او احمد بن موسی الشهیر بالخیالی رحمه الله تعالی هغه په خیالی کې لیکلي دي په 102 نمبر صفحه باندې چې په هو من الصفات الفعلیه دا د صفات فعلیه نه قضا د صفات
بس په دې کې یو اختلاف تا ذکر بل واورا قضا په دوه قسمه باندې ده. عبدالحکیم سیالکوټی رحمت الله علیه هغه لیکلی دی چې قضا په دوه قسمه باندې ده، یو قولی قضا ده او یو فعلی قضا ده. قولی او فعلی. فعلی قضا چې دا اتمام نو دا قضا یو فعلی شو لبل شو امرا صاحبه قولی شو لبل فعلی شو. نو د دې قولی مثال د قضا ولی تعریف کړ چې ان القضاء اتمام الشيء اما قولا یا خو بدا قولی راځي. مثال وکړه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. نو قضوا معنی سره احکم مضبوطه محکمه فیصله فرمایلی ده او فعلی ده فقضاهن 7 سماوات. خدای پاک محکم کړل دیو لر وس مونږ نه دی جوړ کو دا کې ازمار قبل ذکر په فضیلت کې راغله کله نر زمانه سي جواب را لکه فقضاهن 7 سماوات احکم. حاشیه عبدالحکیم سره د حوایش سره د حاشی البهیین صفحه نمبر 288 کې دا خبره ذکر کړه. بعض علماء کرام فرمایي چې قضا په 3 قسمه باندې ده. قضا دا په 3 قسمه باندې ده. یو قضا لغوی ده، یو قضا چې دا اصطلاحي ده شاعره ده، بل قضا اصطلاحي د بعض عالمانو ده، او بل قضا د فلاسفه ده. قضا لغوی ته ویل کیږي اتمام الشیء، یو شی تمامول. هغه که قولا وی که فعلا وی. قولا مثال وقضى ربك او فعلا مثال فقضاهن. او مصطلح دا شاعر سره د قضا تعریف سره والإرادة الأزلية المتعلقة بالموجودات الكائنة. بس په دې موجودات کائنه پورې چې د الله تعالی اراده ازلی ور متعلق شي دغه ته ویل کېږي قضا. دریم چې کوم دی قضا څه ته ویل کېږي؟ بعض علما وایي اثبات الکائنات فی اللوح المحفوظ. په لوح محفوظ کې چې د کائنات په کومه طریقې سره ثابت کړي دغه ته ویل کېږي. څلورم چې هلکه قضا څه ته ویل کېږي؟ نو په اصطلاح د فلاسفو کې هو علمه تعالى بما ينبغي أن تكون الموجودات عليه من النظام الأكمل. دا نظام چې کوم دغه کېږي دا موجود دی، دا چلیږي، دا اکمل په دې باندې د خدای علم بما ينبغي چې خدای علم دی چې څنګه مناسب دی چې دا نظام اوچلی په انداز باندې نظام روان کړی دی. دې ته ویل کېږي قضا. دې ته ویل کېږي قضا. نو په قضا کې صاحب علیه رحمت دقه خبرې سره دغه شوې ده. یو خدا تعریف ته چار علی مولا صاحبہ د قضا علی بل دا چې دا قضا صفات ذاتیه نه ده کې د فعلیه نه ده، بل دا چې قضا په 2 قسمه باندې ده، بل دا چې قضا دا په 3 قسمه باندې ده. بل مبحث دا دی چې قضا او قدر کې فرق څه دی؟ الفرق بین القضاء والقدر. حضرت اقدس شیخ الشیخ علامہ نصیر الدین غرغوشتوی رحمہ اللہ تعالی فرمائی کہ قضا او قدر کی فرق نشتا. دا دوانه یو شی، الفاظ مترادفه او معنی واحده ده.
قول نمبر 2 حکمی ازلی اجمالی قبل الوجود دا قضا دا او بعد الوجود دا تفصیلی دا قدر دے دا سره ملسی حکم ازلی اجمالی قبل الوجود دا سره قضا دا او دا بعد الوجود تفصیلی دریم قول ددی بالعکس تے کہ دا حکم ازلی اجمالی قبل الوجود دا سے بقدر دے او دا تفصیل بعد الوجود دا ورلر قدالا دا قول چې دې کړه دې په الاشارات کې محقق توسی پیژنې محقق توسی دا چې کله وفات کېدل نو خلی څخه څو محقق توسی د خلی نه دا انساني ګندګي په خلی روان به په هوش کې چرانه چاته پوسو کو دا ما صحابو په خبرې کوي دا تفسیر دی التبیان پاتو جلدون کې د صحابو په کمزوري او دا خبره شرع د مقاصد ذکر کوي دا زمونږه مولا دي شرع مقاصد دویم جلد 142 دا شعیب علیه رحمتا په قضا او په قدر کې فرق اوس راځه د تقدیر په خپل راروان دي نو فرمایا نو لئنا نقول ذک من گواہی چې دا کفر چې د مقضی دا مقضی دی په مقضی د خدای رضا او د خدای چې کوم دی قضا نشتا لا قضا دا قضا ندا او رضا انما یجب دا واجبی په قضا باندې نه په مقضی باندې نو دا الله رضا په قضا باندې شتا په پیدا کولو د کفر باندې ځکه پیدا کول د کفر چې دی دا د غنو حکمتونو نه خالی نه دي لکه څنګه چې پیدا کول د شیطان د غنو حکمتونو نه خالی نه دي خو عمل کول په کفر باندې اختیارول د کفر او له شیطان مرګرتیا کول دغه نقصان دی او دغه مقصد دی په دغه خدای رضا او قضا نه ده دا لګو ملاسم ما قبل سره ها ما قبل څنګه لري چې دا افعال د عباد كلها طول وهي كلها طول بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره خدا په تقدیر د الله تعالی سره دی تقدیر خو تاسو نه پیژنئ څه تا وایي تقدیر تعریف د توي زکو مکان بیا به تزم پښنور وکم دی وایي وهو دا تقدیر چې ده تهدید کل مخلوق دا په اندازا متعین کول د ټول مخلوق دی به حده الذي پاغه تعین او اندازي هغه باندې چې دې مندل کېږي پاغه باندې د حسن یا د قوینا یا د نفعنا یا د ضرر نازل شي کې الله حسن چولې دي نه کې قبا چولې ده نه کې نفع چولې ده نه کې ضرر اچولې دي لکه چې پراټې پخېږي او په یو پراټه باندې یې سا چولې دي سوچا غوړي چینجي پکې وشي او بلا سوچا غوړو کې چینجي کې ها دیر بابا دا خیری زبر کومه چې خدای دې پکې سوچي چینجي دې پکې ول خدای په کوم کې لوړینا نو دیر بابا بداوي دیما پراټه دې پکړې سر پکې چولې دي بابا وای چې لکه ما عمر تیز دی نو زه پکې دا غوړی نه استعمالوم دا پکې د زیتون تیل چولې زیتون په تیل پکې تا چې دې پکړې ده د چرګو تخم دې پیا چولې بس زکام او کرونا باندې په یو ساعت کې چې به په پاسه مرچم واچو د شروع چې سره استعمال کا او به وته ګوره شروع چې څنګه استعمال نو دې څه به ارشي کې خپل دغه چولې ګوره داغه اپا کی غوړی واچول چې لږ صحت راخشي
او دی وایي چې پړم پرشر مې سیوانه شي نو د پکې تیل واچول او دی وایي چې زکام وهلی یم نو د پکې څه واچول بس په خپل نفع او په خپل ضرر باندې په خپل نفع او په خپل هر شي کې نفع ضرر دا چې په خپل مقدار باندې را موجود شي دي ته تقدیر وي دا خدای د تقدیر مقرر کړی چې په دې کې به دا صفتی په دې کې بدای په دې کې به حسنی په دې کې به قبحی په دې کې به نفع په دې کې به ضرر دي کې به ډیر نه په دې کې به لګ نه په دې کې به لګ ضرر دي کې به ډیر ضرر دي یا به ټول خلکو د فاضل دي یا به بعض د فارسی ضرر دي دې ته تقدیر وي وما او آغا یحوی چې مشتمل کیږي دی لرا من زمان او مکان چرکه دا ابو جهل با په کومه زمانه کې پیدا کیږي په 1453 کې 1453 کې پیدا شوی ابو جهل په کومه زمانه کې پیدا شوی 600 کې پیدا شوی ته کې مولا صاحب 600 عیسوی کې پیدا شوی 1453 خلا راغلی د هجری او مکان نه باندې چې دا په عربو کې پیدا کیږي وما يترتب عليه من ثواب وعقاب والمقصود تعميم إرادة الله تعالى وقدرته د دې مصنف رحمه الله تعالی چې دا کومه خبره ذکر کړه چې اراده امراوستلا مشیت امراوستو حکم امراوستو قضیت امراوستو تقدیر امراوستو دا مقصود د تر تعمیم و اراده الله تعالی عام کول د ارادي د الله تعالی او د قدرت د الله تعالی دي چې دا څونه شیزونه پیدا شوي دي دا ټول د ارادي د لاندې دي او دا ټول د تقدیر د لاندې دي ټول تعمیم د ارادي د الله تعالی د تعمیم د قدرت د الله تعالی لما مر د وجدا غنا چې تیر شوی دي چې دا کل بخلق الله تعالی په پیدایش د الله تعالی دي او دا غواړي قدرت او اراده خلق غواړي اراده او قدرت د وجدا عدم اکراه او د اجبار نه په الله پاک باندې د چا اکراه نشته چې دا پیدا کنو الله پاک باندې د چا اجبار نشته چې ځکه حسن واچو ځکه قبا واچو په خدای باندې اکراه اجبار د چا شته لا نو وساله کدا چې په تقدیر د الله پاک باندې شو نو په ورځ د قیامت باندې دا کوتک وای ابو جهل چې یا الله تا په ابو بکر په ایمان لیکلی و نه ایمان راوړو او عشق دې په لیکلی و نه هغه عشق رسول شو او په ما پسې د کفر لیکلیو او په ما پسې د دشمنی دی رسول الله مبارک لیکلی و نو زه هغه شو دې کې زما څه نقصان ما سره د انصاف شي نو بیا مسله دا د مولا صاحبات فکراله مسله دا ده چې الله جل جلاله دا سندې کړی چې په ابو بکر پسې ایمان او عشق وی کو دې په ایمان او کفر کې مجبور دې خامخا بدا کار کوي دې مجبور زما دلان دی پولیس والے او ما په مولا پالک باندې لیکل او چې دا د سنټر جیل ته دا دوانه وو دا اوس مجبور دي که نی غرض کسی خرابی دا دی کلپی ما وکړو چې دا سنټر جیل ته ریو دوانه په بل څو بل چا باندې بیا نه وړي تاسو دوانه به وړي سنټر جیل ته به ورځوي مولا پالک نو سیب علیه رحمت او دا مجبور شو کړی وړل کې دی وڅ نشي کولای هغه سره تر دې د کنټرول غره تاسو تر دې چې یې مونږ ته کار دی مونږ ته کار دا اوس مجبور او دا الله پاک چې کوم لیک راخلې دی دا مجبوری نه ده دا الله پاک د لیک مثال تاسو ته ما درکړې بیا یې واورئ الله پاک خپل علم لیکلی دی د تقدیر اسانه معنا څه ده علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات زمونږ استاسو فراتلون کی زمانه باندې علم نشته دی او د الله پاک فراتلون کی زمانه علم شته زتا تنشم ویلې چې ستابه دغه کې واده کیږي یا بن کیږي یا به زمانان کیږي یا بدین کیږي دا نشم کنه جمعې نه وي غبنه معنی ابا
نه مانی نجومیان یې وایي که نو ستا لکه دې کې نکاح کېږي او نه کېږي او ستا په قسمت کې اولاد شته دی نارینه او ستا په قسمت کې نارینه اولادو راتلونکي زمانې نه دی خبر مبر هم نه دی دعوت اصرار کوي خو نه دی هم دغه علي شیر خدا رضی الله عنه یو سړی ولید او دغه نجومي خلک ترې راټول شوي او د راتلونکي زمانې مغیبات خبرې ولا کول ویل کلن مت زما میلمه هغه تی ویل دي سړو ته تاسو مزه نه دا سړی زما میلمه دی تاسو مزه ورو خو چې کدا خو ناشنا سړی د علم خاوند دی علي شیر خدا ول ګره میلمستي د ټول په مخامخ په تاسو کې نه موجه لګو دی علي شیر خدا دوه ډوډۍ قربا راغوښتي ونی یو ډوډۍ دله ورکړ یوې په خپله ویل سرید دا ډېر افضل دی شابه که ماتوې علي شیر خدا ماته کړل او دم ماته کړ په دې کاسه کې دا چې واړه راغواړه ښې برابره کړه ویل ته یې هغه خپل قپونه بیل کړه تا پکې کم اچوي هغه ویل جي ویل زه پکې خپل اوس نه پېژنم دا خو ګډ وډ شو نو ویلې پاګله چې د خپل لاس ماته کړې ډوډۍ چې ستا مخې ته کاسه کې پرته ده په خپلو سترګو دې ولیدله چې تا پکې قپونه واچل تا هغې علم تا ته نشته د راتلونکي زمانې د مغیباتو علم تا تر کوم ځای نه راغلی فکر دې راغلی بس ټول خلک په دې ټکي باندې ورسېدل فکر دې ټول خلک په دې باندې پوه شو په ناوګۍ کې زه دې ته ورغلم هغه د مثالي مار را دغه کړی خر کې دغه کړی ما دې نو کسان مار دې ما ویل مو ورته ما ویل په دې مار نن ځان خورم ما ته دا مار خو ښایسته مار دې ته خو د مارانو مال نیکلي مثلا دې خو فکر دې را دې مثالي مار خبرو نو تا ویل چې نشته دی ویلې اوس ته دې دغه ته راوړم ما ته سیو ته اوس راوړم په دې ځای کې سیو مال سیوانو د څه کوم چې مال سیو راځي زما په دفتر کې المارۍ ده المارۍ په دې سر باندې زما پلان کې بوتل پروت دی د دوایي هسې ضرورت دی راغوست د دې دی سکاته لیکلی دا ما تاسو ته په مناظرې کې هم دا طریقه زه درښیم چې دا کورس هم کله شروع کړو چې چا تا ته کوم طرف ته دلایلو ته راغی ته په بل طرف راغی څوک رفولیدین باندې باز کې رفولیدین خو دا وروسته دي تاسو اول په دې چارهدام کې باز کوو دا خو وروسته چارهدام نه مخکې اول خو کلمه ده نو بیا مونږ دې نو په کلمې کې سره باز کوم بیا خو ته خیال کوو چې یې څه کوو لکه دې ته ماته دا کلمه ثابته کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا په کوم قرآن شریف کې راغلی حدیثو کې راغلی چې صرف لا اله الا الله راغلی او محمد رسول الله راغلی ځان نه راغلی دا ځوانه یو ځای کول کوم ځای کې دي چې ماته نشي راځي دا دلیل ماته معلوم نه چې کوم ځای کې دي په صحیح حدیث باندې ولې صحیح حدیث نشي پیش کوي دې په دې ځای ګرځېدل نه پیدا کړ دا خبر نه بل خو على هو وتكيد مجازات څه ده تقدير علم د الله تعالی په ممکنات قبل وجود الممکنات دي ته لکه لکه ځینې ځای کې زما او ستا تجربه مې مثال دا غیدا چې دي د طالبان ته دا حکم چې موږ په علاقه باندې دا ګلز راځي کنه دې خواته غلنۍ وي تاسو نه پیژنئ خو مثال دا غلنۍ شو داس مقلداري ما غټیم کې بدی ګنځه ته هر کو ګلز دا ګلز आवाज بزر راشي دو توغندې باجان چې خبر شاټاره ورسته راځي نو دا با ګلز زواز براله نو چې ما به ګنځه ته خیال کوم په 45 سکند کې با هغه شاټاره راځي نو دلته د ځینې خلکو داسې تجربه په دې ډزونو کې جوړ شوي چې دا د فلانکي طرف نه ډز دی او دا وایي ډزې دي او لکه دا خطرناکې ډزې دي وایي څه چل خو وایي اوس خلک وایي که نه دا زمونږ دا طالبان چې سر وواړي دا وایي چې لکه دې څه مقصد دا خطرناکې دي په نه پوهېږي خطرناکې دي دا ډوب ډوب ډز دا خطرناکې نو هلکه دا ډز داسې دی که نه اندازې نه ما دلته لیکل ما ته قلم راسه بس ځل مې ولیکې د ملا پالک کور به پې لګېږي دا مې ولیکل تجربه مې خپله ولیکله هغه خو سکندونه روانو بس 45 سکند څه یو رش شو دوباره دقه ځای نه دوړې وختلې ما هغه کور ولګېدو ټول دوړې شو نو وروره ملا پالک له چې کوم دی دا مولي صاحب لاړی ویل تا باندې ده لیک راښکلي و ځکه یې دا کور لاړی ګړز ګړز شو ویل لانجه دې دلته صحیح ده به هغه ما ته لانجه شروع کړه په دې شیخ صاحب سره لانجه ختموم اندازه ختمې کړه رالی شیخ صاحب ته بیان وکړو چې دا ذکر دی چې د زما پرې دغه باندې لیک راښکلی دی تقدیر یې لیکلی لیک یې راښکلی دی نو زما کور وانجاز
شیخ صاحب وایي چې ده خو دعوه کړې ده ته پکې ته وایم جي ما ګاډی راوستی یخ مزېدار چکر لږ وپکې دا سړی به مړه کوي لاړو غلنۍ کې مغه دغه راواړو چې په پلانکي تاریخ باندې په پلانکي بجو باندې په پلانکي منټونو باندې دا ډک چا کړی د مولا پالک زوی یې ډز کړی و په خپله په فوج کې هغه ډز کړی و او خپل کور یې په خپله باندې ویشتلی ورسره صاحب دا ډز تاسو په خپله کړی دی خپل کور هم په خپله باندې ویشتلی دی که ته بیا چې تاریخ راخلې ما خپله تجربه دغه کړې ده چې تجربه زما دا ده چې دا ډز د داسې اندازې دی چې د دقه ځای دی ما له پکار ده چې تاسو انعام راکړئ فکر دې دا راغلی په دې ناګومان کې چا چې کوم دی چې د چیشي نه جاز تاسو کړی او وایي لیزاو تاسو لاړئ ورک څه شو سره نو ما له انعام پکار دی که ورکول پکار دي مولي صاحب دونه تجربه مې کړه چې دا تجربه نه دا ما معلومه کړه چې دا ډز په دې ځای لګي نو ما خپل علم لیکلی دی نو زما دا تجربه دا علم دی نو ما له انعام پکار دی که ما راګیرول پکار دي نو الله پاک جل جلاله زرګونو کلونه وړاندې خدای ته علم چې ابو جهل به پیدا شي په خپله اراده او په خپل اختیار به کفر کوي په خپله اراده او په خپل مستۍ باندې به د رسول الله دشمني کوي خدای هغه خپل علم لیکلی و ملایکې ورته ګوري زرګاو کلونه مخکې خدای لیکلي و چې څنګه یې لیکلي مقصې ده الله علیم دی الله پاک دا د الله علم دی الله علم نه کوي داسې نه چې ګینې دا اوس خدای پسې لیکل وکړو نه مخکې دا خدای دا لیک نه هم راښکلی بیا به هم دی ابو جهل دغه کار کولی او ابو بکر صدیق به دغه رنګې ایمان راوړی که خدای لیک نه هم راښکلی که ما لیکل نه وی کړی د پالک کور لګېدو د ملا پالک کور لګېده که نه لګېده وایي دا زما د لیکلو د وجې نه دا ولګېدو که ما لیک راښکلی وی هم ولګېدو که لیک مې رانخ کو هم دغه کور لګېدلو زما لیک خو صرف زما تجربه را ظاهره کړله زما علم او زما مرتبې را ظاهره کړله دا خو نه لګېنې چې د دې وجې نه دا کور ولګېد دغه رنګې الله چې کوم تقدیر په چا پسې لیکلی دا د الله علم دی په راتلونکي زمانو باندې د الله مرتبه ته د علمیت معلومه شوله داسې نه د ملا صاحبه یعنې چې دا خلک د دغې لیک پابند شو اوس پې پوه شوې که نه اوس هم پې نه پوهېږم دې کې بیا ټولې خبرې پاس شولې دا تقدیر چې کوم دی یو تقدیر علمي دی او یو لوحي دی یو چې کوم دی ضروريتي دی یو بدري دی سنوي دی یومي دی محض اثبات ډېرې خبرې پکې دي تقدیر باندې خبره ودرېدله نورې به انشاءالله العزیز پکې بیا وکړو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار إذا سوچ اطفال مار نه هغه مې چې خپل علم مختار څه شي کوي سوچ وې اطفال د راتلونکي زمانه ښیي چې زه علم کار کوم نه دا علم نشته اعوذ بالله من الشیطان خو به هغه څوک وایي چې زه علم کار کوم چې د هغه غي دا خو لکه زما تاسو ته یو مثال درکړو مثال دا چې لکه ما لیکلو چې د ملا پالک کو لږ زما خو علم نشته خو تاسو د پوهې دپاره مثال درکړو څوک چا داسې علم دی چې دا ډز وشو په دې به د ملا پالک کور لږ خو فرض که زما داسې علم وي د نورو نشته زما ستاسو کې زه به ممتاز شوم په دې خبره کې د راتلونکي زمانې علم هغه چا سره چې خدای چاله ورکړی لکه پیغمبرانو د راتلونکي زمانې مغیبات بیان کړي دي باب ذکر المغیبات رواه زاد الطالبین کې راغلی که نه باب ذکر المغیبات کلي علم الله پاک چاله نه دی ورکړی چې ټول داسې علم یې ورکړی د خپل ځان په شان ته داسې نشته د الله علم جدا د مخلوق علم جدا او نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خدای پاک د مغیباتو د علومو لویه حصه ورکړې ده دې ته اطلاع علی الغیب وایي اطلاع علی الغیب علم الغیب نه کلي طور چاته شته نه جزئي طور باندې چاته شته اطلاع علی الغیب په کلي طور باندې چاته نشته په جزئي طور باندې شته ګوره دې ټکو ته خیال کوئ بیا به تېر وځئ یو علم الغیب دی نه کلي چاته شته نه جزئي چاته شته او بل اطلاع علی الغیب ده نو اطلاع علی الغیب په کلي طور باندې مخلوق ته نشته په جزئي طور باندې وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء